والدینو په اولاد باندې حقوق وي. خو د دغې نه مخکې د اولاد حق په خپلو والدینو باندې، د اولاد حق په خپلو والدینو باندې دا چې کله دنیا ته راشي نو د اولاد حق شروع شي په والدینو باندې. د ټولو نه اولی حق د بچی په مور او پلار باندې، د هغه ځای نه ابتدا کېږي. اولی حق دا دی چې دا کله پیدا شي دا ورته ښایسته مناسب نوم کېږي، مزیدار نوم ورته کېږي، هغه د صحابو نوم وي یا بامانه نوم وي، هغه د یورپ او د انګریزانو یا د غیرو نه متاثر نوم نه وي. دویم دا چې بیا کله هغه پوه شي نو هغه تعلیم او تربیت، هغه بهترین تربیت وکړي او هغه ته تعلیم ورکړي، د دین نه خبر کړي، د شریعت تعلیم ورته زده کړي. دا د بچي دویم حق دی چې کوم لازم دی دا په مور او پلار باندې. او بیا دریم حق دا دی چې هغه مناسب رشته هغه د پاره تلاش کړي، داسې رشته چې کوم چې پیغمبر اسلام خپل صحابي ته فرمایلی چې فاستر بذات بذات الدین، چې ته په دین باندې چې د دین انتخاب کوه، د دینداري رشتې انتخاب کوه د خپل اولاد لپاره. نن چې تاسو را جمع شوي یئ دا د ستاسو بچو په تاسو باندې کم حق دی په هغه سلسله کې راغلی. تاسو د بچي هغه حق ادا کوئ کوم چې ستا په سټ باندې پروت دی. کله چې دا حقونه ته ادا کړي بیا وروسته به ستا حق په هغه باندې شروع کېږي. نن تاسو هغه سلسله کې راغلي، تاسو زحمت کړی، څوک د ډېر لرې نه راغلي، د سوات نه راغلي، د باجوړو د دیر نه کسان راغلي دي، ځان یې را رسولی، څه پکې د شپې نه راغلي دي. نو انشاءالله دا قدمونه به ډېر قیمتي وي او الله به د دې چې دی تاسو ته اجر درکوي او دا به ستاسو د بچي په تربیت کې او په دغه سفر کې به انشاءالله په کار باندې راځي. تاسو خپل زوی موږ ته راولېږو مدرسې ته، ستاسو ذمہداري لا نه ده ختمه. په دې کې د یو طالب علم په کامیابۍ کې د دریو کسانو چې دی ذمہداري ده. یو د دغه طالب علم د مور او پلار ذمہداري ده. که مور او پلار بېغمه لاپروايي د خپل زوی سره فکر نه، دغه شان چې کور ته لاړ شي به مدرسې ته رالیږي نه، ده ته دام پته نه چې زما د بچي چې دی په کومه درجه کې دی او دا څه وایي، قاعده وایي که ناظره وایي که دا حفظ کوي که دا په کوم کلاس کې دی، هېڅ پته ورته نه. که دا کور ته لاړ شي تپوس ترې نه کوي بچي ستا حاضري په کومه ورځ باندې ده، دا تپوس هم ترې نه کوي. بلکل بېغمه دا یاد ساتئ دغه بچي کامیابېدی نه شي. ډېر کم داسې بچي چې هغه په خپل چې دی په طاقت باندې الله پاک مخکې بوځي، خو د مور او پلار کردار په دې کې ډېر اهم دی. بیا دویم کردار بیا د طالب علم دی. که مور او پلار یې غم کوي خو طالب علم بې فکرې هغه لاپروایي هغه د ویلو اراده نه یې کړي نو هغه طالب علم هم د دین خدمت نشي کولی، د دین خادم نشي جوړېدی. او بیا دریم ذمہداري دا د استاذ ده چې مور او پلار سره اهمیت شته. ماشوم هم غواړي چې زه سبق ووایم، بیا که استاذ هغه ته سبق نه ښیي او د هغه په سر باندې لاس نه ږدي او هغه نه د معاشرې یو فرد کامل یو کامل فرد نشي جوړولی، دا به د استاذ کوتاهي ده. خو اول به دا دوه کسان خپل چې دی ذمہداري نه پوره کوي، والدین به خپل ذمہداري پوره کوي او دغه شان بچي طالب علم به خپله ذمہداري پوره کوي. دریمه ذمہداري بیا د استاذ ده چې کله دلته راشي یو ماشوم راشي د سوات نه د باجوړ نه راشي، هغه خپل مور او پلار پرېږدي، خپل وروڼې خویندې پرېږدي او خپل هغې سره په کوڅو کې هغه منډې تړلي چې دغه یې زمانه وي د منډو تړلو، هغه هر څه پرېږدي راشي د دین تعلیم له، نو بیا استاذ له لازمي دی چې د هغه کس نه صحیح داسې انسان جوړ کړي چې د معاشرې دپاره هم هغه وي او دغه شان د مور او پلار هم ترې خوشحالي او مدرسه هم د هغه نه خوشحالي. موږ بعض اوقات کسان تپوس کوي که نه د نظام متعلق چې تاسو دې متعلق سختي کوئ یا چوټي نه ورکوئ یا بعض اوقات په کور کې غم ښادي د هغې له تاسو نه راپرېږدئ. دا اعتراض یو ځل په مولانا جمشید صاحب باندې وشو، ریوڼ والی تبلیغ کې چې دی هغه ته دا وایي چې تاسو په تبلیغ کې هر څوک پرېږدئ، مطلب که هغه انپړ دی او که پړه لیکه دی عالم دی که هغه غیر علم دی که هغه مالدار دی که غریب دی، هېڅ څه ته هم نه ګورئ، خو چې څوک بستره راپوږه کوي تاسو ورته لاړ سموئ. او چې مدرسې ته راځي د ریوڼ مدرسې ورته یادوله
چې دې مدرسې ته راځي نو تاسو هغه ګورئ جانچ پرکې کوئ د هغه قابلیت ګورئ او په اسانه باندې هغه تاسو نه قبلوئ. نو بیا ورته هغې دا مثال ورکړ چې اصل کې یو سکول دوه سکولې دي. یو سکول داسې دی چې په هغې کې څو ګاډو تپوس نه کوي، نه استاد تپوس کوي نه پرنسپل تپوس کوي. که د ورځې 8 بجې ځي که 9 بجې ځي څوک هم ورته څه نه وایي. دغه شان د لباس متعلق هغه ته سکول والا څه نه وایي. دغه شان د هغه پړهیي متعلق هغه نه سکول والا تپوس نه کوي، نه امتحان یې نه ښه او نه بد. او دویم هغه سکول دی چې په هغې کې په ټیم باندې زیري، په ټیم باندې چوټي، دغه د لباس پوشاک د هغې د اخلاق هم چې دی تپوس کوي. بې ټیمه کو چوټي کوي نو هغه ته سخت چې دی سزا ورکوي. په دې هر څه باندې د هغې نظر وي. ته ما ته ووایې ته به خپل بچی کوم ځای ته بوځې؟ اولي سکول ته به یې بوځې که دویم ته به یې بوځې؟ تاسو ووایئ کوم سکول ته به یې بوځئ؟ دویم سکول ته به یې بوځئ. تاسو ته پته ده چې دا قوانین چې کوم د مدرسې دي دا د طالب علم د فایدې لپاره دي. او زموږ دغې قوانینو مثال دا د ریخمو د رسۍ په شان دی، د ریخمو پړی که نه. نو دا ریخمو پړی که څوک څومره هم راکاږي هغه شلیږي نه ډېر زیات مضبوط وي. او خو که کس پې وخي نو هغه خوږېږي پې نه. که څوک پې وخي په هغې باندې درد نه کوي، څوک خوږی هم نه، خو که شلی نو شلیږي نه. دا قانون داسې دی چې دا په نرمۍ سره یعنی په دې کې څه وهل ټکول نه کوي. طالب علم خپل ځان پیژني او ځان وپیژني او تاسو هم هغه سره چې خیال ساتئ. په ټیم مدرسې ته رالیږئ او چې کله چوټي شي نو تاسو یې تپوس کوئ چې زما زوی په ټیم رالی او که نه په لارو کې ګرځي. د جمعرات په ورځ تا ته پته چې زما زوی کور ته راځي او د ماښامه پورې درننلې ستا نه د استاد نه تپوس وکړو چې ناوخته دلی طالب علم نه یې تپوس ونه کړو چې ته چېرته دلی وي. نو دې سره طالب علم چې دی اوارهګرد شي. تاسو ته مې ویل چې ستاسو به خپلې ذمهدارۍ د ځان سره یاد ساتئ نو هله به طالب علم چې دی کامیاب فرد د معاشرې جوړېږي. نو دغه دې سره به تاسو تعاون کوئ. دا د دوی سره تعاون دی او موږ سره هم تعاون دی چې تاسو به دا په ټیم مدرسې ته رالیږئ. که دا غیر حاضري کوي زموږ د مدرسې قانون دا دی بې تپوسه چوټي وکړي موږ د مدرسې نه وباسو. بل ورځ ما یو طالب علم په دغه ډېرو چوټیانو باندې ویستو. نو بیا پلار یې راپسې راغلی او د کلي نور کسان یې راجمع کړل چې دا زموږ بچی چې دی ایستی. ما ورته ویل بهی موږ ته خو پکې څه غرض نشته دی، خو ده چې یو هفته د غیر حاضري وکړه نه دا اطلاع کړې ده ټیک دی بیمار دي په هسپتال کې دي پروت دي، خو ما ته څه پته لګي چې دلته د رجسټر نه ستا نوم کټ شي، ستا غیر حاضري لګي او ستا نوم هم کټ کړو بیا څنګه دوباره په رجسټر کې چې دی داخلې. په دې وجه که یو ورځ هم څه ضرورت وي نو والدینو له پکار دی چې هغه اطلاع وکړي استاد ته چې زما زوی سبا نشي درتلی یا نن نشي درتلی او هغه معقوله عذر دی نو ټیک ده موږ ولې چوټي ورکړو. موږ په پلار باندې اعتماد دي، موږ ته پته ده چې زموږ نه زیات غم د پلار سره هغه به هسې بې سر چې دی د زوی دپاره چوټي نه رالي، هغه به بې وجه هغې دپاره چې دی د هغې غیر حاضري نه برداشت کوي. موږ په پلار باندې اعتماد دی. نو که پلار داسې په اهتمام سره خبره وکړي ټیک ده موږ ورته چې دی چوټي ورکوو. خو چې نه پلار تپوس کوي نه هغه وینا کوي او نه زوی څه وایي نو ظاهره خبره ده بیا مدرسه د خپل قانون نه مجبوره. هغه به چونکې دا د دنیا بلا ماشومان دي د یو ماشوم دپاره خپل قانون به نشي خرابولی. نو دا به ستاسو موږ سره اولی تعاون دی په دې چوټیانو کې په دې معاملاتو کې. دویم تا دونه خواري وکړه زوی دې راولېږو مدرسې ته نو اوس دونه د هغې دپاره د کور ماحول هم سم دی. تا زوی مدرسې ته راولېږو د کور نه ټي وي اوس وباسه ځکه چې ستا اوس اراده دا کړې ده چې زما په کور ته یو علم راشي او زما زوی ته چې دی پګړی ورپسر شي او هغه زموږ د کور زموږ د علاقې او د ټول کلي چې دی یو دیني رهنما جوړ شي. نو اولې بیا دویم تعاون دا دی چې ته کور کې هغه دپاره ماحول جوړ کړې. ټي وي د کور نه وباسه. ته ودونه چې دی په شریعت طریقه باندې کوه. ستا زوی په مدرسه کې سبق وایي او ته چې دی واده ډنګ ډونګ او دا هر څه شروع کړي نو بیا هغه څونه حوصله شکني به دغه کېږي او خلک به څه وایي چې ګوره زوی په مدرسه کې دونه قدر یې ورسره نشته دی چې د خپل زوی خیال وساتي. لهذا خپل رسمونه او رواجونه باندې چې کومې خرچې کوئ هغه د دغه زوی په تعلیم او تربیت باندې خرچ کوئ. تاسو په واده او په دې څیزونو په رسمونو باندې په لکونو روپۍ خرچ کوئ. دا که د تعلیم د دې طالب علم د خپل زوی په تعلیم او تربیت باندې خرچ شي انشاءالله د هغې اجر به تا ته الله پاک په قیامت کې درکوي او دنیا کې څه فایده هم نشته. د دغه رسمونو او رواجونو الټه به درنه خلک چې دی خفه خو دا یو څو خبرې تاسو موږ په دغه عقلې سره وکړي. تاسو به انشاءالله موږ سره تعاون کوئ په دې عقلې سره او انشاءالله حاضري به بار بار کېږي. د خپل زوی به تپوس کوئ. د خپل زوی د واده دپاره خلک هر څه کوي. د هغه واده نه اهم موقع د هغې تربیت دی.
نو د دې دپاره چې دی ازیرین کوئ د خپل چې دی بچي تپوس کوئ استاد سره په هغې باندې رابطه ساتئ د هغې نتیجه معلوموئ ریزلټ معلوموئ چې زما بچی په سبق کې څنګه دی که تاسو موږ سره تعاون کوئ موږ هم خپله خواري کوو او طالب علم ته چې دی موږ ماحول برابر کړی انشاءالله دې نه به هغه شان انسان جوړېږي کوم چې ستاسو په زړه کې اوس موجود دی چې زما زوی دي پګړی دې ورته په سر شي او هغه د معاشرې او دغه شان د ټولې علاقې یو دیني رهنما جوړ شي او معاشره د دین طرف ته رابلي. واخر دعوانا